یعنی کو زه د الله پاک جل شانه نافرمانی وکم، نبی علیہ السلام ته فرمایي الله چې ته دې خلکو ته وفرمایا کو چې زه په ذات خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک جل شانه نافرمانی وکم، نو زه هم د الله پاک د عذاب نه یریږم، د غلوی ورځې د قیامت تر ورځې عذاب نه یریږم. نو پیغمبر نه دا امکان نشته چې هغه د الله پاک جل شانه نافرمانی وکړي. خو مونږ پښتو کې وایو وایم لوري تا ته انګورې وورېته. نو اصل کې دا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی، خو د دې نه ټول امت مراد دی چې امتیانو چې د الله پیغمبر غوندې شخصیت هغه د الله پاک نافرمانی وکړي بیا د الله نه یریږي، نو تاسو پکې لاس وکړئ، نو تاسو هم د الله پاک جل شانه د نافرمانی نه ځان بچ. قل انی بېشکه زه اخاف یریږم ان عصیتو کو چې زه نافرمانی وکړم ربي د خپل رب د څه نه یریږم عذاب یوم عظیم د هغه لوی ورځې د عذاب نه، د قیامت ورځ. ومن یصرف او څوک چې واړولی شو عنه د دې نه یومئذ په دغه ورځ باندې د څه نه واړولی شو، د دغې ورځې د سختۍ نه د جهنم نه واړولی شو، نو فقد رحمه نو الله تعالی په ده باندې رحم وکړو. یعنی دا د الله پاک کرم او رحم چې په خپل رحم سره د جنت طرف ته چې کوم دی بوتو د جهنم نه واړه. انسان کو هر څومره نیکۍ وکړي خو دی بیا هم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی. دی کو د الله پاک جل شانه جنت ته الله پاک داخلي نو په خپل رحم به داخلي، په عمل باندې نشي تللی. خو رحم به چا باندې کېږي؟ څوک چې د الله د قانون مطابق خپل زندگی تیري، نو په هغه باندې به الله پاک رحم کوي او په خپل رحم سره به جنت ته بوځي. هېڅوک په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی به یا الله پاک ما سره حساب یسیر وکړه. حضرت عایشه رضی الله عنها ته تپوس کړي د الله پیغمبره ته هم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی؟ نبی علیه السلام وایي نه زه به هم د الله پاک په رحم باندې جنت ته ځم. نو چې کوم سړی د دوزخ نه بچ شو جنت ته لاړو نو دا د الله په رحم باندې لاړ. ومن یصرف او څوک چې واړولی شو عنه د دې نه یومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحمه نو الله تعالی په تحقیق سره الله رحم وکړو په ده باندې. وذلک الفوز المبین او دا ښکاره کامیابي ده. وذلک الفوز المبین او دا ښکاره کامیابي ده چې کوم سړی د دوزخ نه بچ شو او جنت ته لاړو.